کوز دیر میدان کې سرکاري ودانو ته په خصوصي توګه سکولونو ته ترهګرۍ ډېر زیات نقصان ورکړی دی. د ګوړ پرایمري سکول هم د دغه ترهګرۍ ښکار شوی او په کال 2009 کې د دې سکول چت د اور لګولو په نتیجه کې ختم شوی دی. دا زموږ سکول طالبانو وران کړی دی او موږ حکومت ته درخواست کوو چې راشي او دا سکول موږ جوړ کړي. سکول وران شوی دی، استادان ځای نشته او موږ باران شي موږ ځو او موږ سکول وران شوی دی. یوه ونه ده او هغې لاندې په اوړي کې کینو او موږ نور نشو، دا واړه ماشومان دي هغه موږ دا سبق بیا صحیح نشي ویلی کېدی، خولي یا دغه موږ صحیح نشو دغه کېدی او باران په ورځ اکثر نه راځو او یا سیلۍ باران نښکې شي استادان ځان له باران د لامده کي او موږ هم لامده کي. د دې سکول د بیا ودانۍ هډو څوک نوم نه اخلي او 2.5 کاله په دې انتظار چې سکول به جوړ شي. سکول کې سبق ویونکو ماشومانو سختې تېرې کړې خو مایوسۍ د دې سکول ډک انګړ خالي کړو او زیاتره ماشومانو سکول ته راتګ پرېښودی دی. موږ د میدان د ګولډ د پرایمري سکول تقریبا 110 کسانو تعدادو دا ماشومانو غریبانانو ټولو سکولونه پرېښود او لاړ خپل کورونو ته پاکې کپړې راوړي په دې خاوره کې ناست دي. لهذا د دې سکول د سوځېدو د وجې نه زموږ نه د دې کلي نه ټول هلکان واړه لاړ او زموږ واړه بغیر تعلیم نه په دې حالاتو کې پاتې شو. په دې کې 190 کسان وو طالب علمانو. یوه ونه ده د هغې لاندې موږ ماشومان هم کېنو او هغه هم د ټانګو ونه دومره سوری نشته دی. د ماشومانو د کېناستو ځای نشته، په اوړي کې غرمو ته نشو کېنولی، په ژمي کې اوس یخني ده، که نور ته هم کېنو نو ډېره یخني ده او دا سرد ځای دی. نو په دې وجه موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او موږ ستاسو په وساطت سره حکومت ته خواست کوو چې راشي او زموږ د دې ګولډ د علاقې او د دې کلي د دې خلکو د دې ماشومانو څه نه څه تعاون ورسره وکړي او دا سکول ډېر جوړ کړي. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتکي مرګره کې د زرونو خلکو د مخې ترهګرۍ ښکار د میدان د 20 سکولونو بیا ودانۍ 2 کاله وړاندې منظورۍ ورکولو ذکر وکړو خو دا تپوس یې ونه کړو چې د دغه سکولونو بیا ودانۍ کار تر اوسه ولې نه دی شوی. 100 کاله پس چې د دې کلي سبق پرېښودونکي هلکان زلمي شي نو هغوی به څه د ګولډ د سکول د پرایمرۍ د واړه ماشومان دا ګلونه چت غواړي. شته څوک چې د دې پر یاد باندې توجه ورکړي او دوی له چت ورکړي، سوری وله ورکړي، د یخنۍ نه یې بچ کړي. کیمرامین شهزاد سره محمد اسرار، خیبر نیوز، ګوړ، کوز.